او مخکې سنو وي او نار یا اوري او شیء یا یو شی مما یعبد هغه څه چې د هغې عبادت کېږي فاراد او دې اراده کوي پر خپل منځ وجه الله د الله رضا. اوس مولانا صاحب د حکم څه شو؟ یو سړي مخکې اور دی نو زمون او د احمد ابن حنبل او د جماهیرو په نزد دا مونځ مکروه دی، مکروه تحریمي دی. او ګور یو خبره ما تاسو ته مخکې کړې وه بیا ذهن کې واچوه چې کوم تحریم د خارج د وجه نه په مونځ کې راشي نو د هغې کې سجده سهو باندې کار نه کېږي، بس مونځ ته یو تاوان ورسېده. تاسو پوهېږئ دا د خارج د وجه نه دی، دننه داخل کې خو تا نه د قیداول نه پاتې شوی. نو حاصل څه شو چې مخکې اور دی یا یو بل شی مما یعبدو هغه مخکې پروت دی، نو مولانا صاحب دا منځ مکروه د تحریمي. چا مذهب دی؟ زمون د احمد ابن حنبل او د جماهیر په نسبت باندې او د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام مالک صاحب په نسبت دا منځ سر نقصی نه دی. نه تیر مطلب د هغې په نسبت جایز دی بې د کراهیت نه، د هغې په نسبت جایز دی بې د کراهیت نه، هغوی داسې وایي. اوس زمونږ بعضې فقهاو یو ټکي لیکلی دی هغه دا چې که یو شی مما یعبدو ستا مخکې پروت دی او ته ورته مونځ کوې دا خو کفر دی، لکه بت ته مخکې دی او ته ورته مونځ کوې یا صلیب درته مخکې پروت دی او ته ورته مونځ کوې، خو شامل لیکلی دی دور مختار قاضي خان چې دا خو کفر دی. او دلته ته وایي چې نه مونځ دی او چې خو مکروه دی. مولانا صاحب مما یعبدو دو څیزونه دي، په دې ځان پوه کړه. یو هغه څیز دی چې د هغې عبادت کېږي، یو هغه مما یعبدو دی چې د هغې عبادت باقاعده مشرکین کوي، په هغه کیفیت دی تا ته هغه شی په هغه کیفیت مخکې پروت دی چې په کوم کیفیت یې هغوی عبادت کوي. صنم درته مخامخ ولاړ دی یا صلیب درته مخامخ ولاړ دی، دا کفر او شرک دی. او یو دا دی چې دا هغه کیفیت باندې تا ته نه دی پروت خو من جنس ما یعبدو دی. لکه دلته کې مثلا اور بلیږي انګیټی ده مخکې، دا سویګیس انګیټی خلک بلی که نه بلی؟ نو اوس دا خو هم اور دی لیکن دا په هغه کیفیت تا ته نه دی پروت په کوم کیفیت چې هغې ورته سجده لګوي، هغه مخصوص اور وي، هغه نه وجنې وي، کال او سر یو شان بلیږي، هغه جدا شی شو. زما په خبره ورسېدلی که نه؟ یا یو تصویر تا ته مخامخ لګېدلی دی نو دا من جنس ما یعبدو دی چې د غیر الله عبادت کوي. نو په دغه کیفیت هغوی د تصویر ته سجدې نه لګوي، هغوی د بت جوړ کړي دا کار دی سایه دار چې څه ته ویل کېږي نو هغې ته سجده کوي. نو امام بخاري چې دلته باب کې کوم ما یعبدو ذکر کړی دی نو دا په هغه کیفیت نه دی چې کوم کیفیت سره مشرکین د هغې عبادت کوي، ولې هغې ته عبادت کول کفر و شرک دی. پوهېږې نه؟ او دا چې دی دا من جنس ما یعبدو دی، من جنس ما یعبدو دا په هغه کیف نه دی چې په کوم کیفیت مشرکین هغې ته سجدې کوي یا ورته ولاړ دي تعظیم. ګورئ تعظیم د صنم ته شامل کړي کفر دی، تعظیم د صنم وایي دا هم کفر دی، وایي سجده نه ده. لیکن مونږ چې دا په جنازه کې مونځ کې کوو لاس باندې سینه ایښودی دی او مخکې مړی پروت دی نو دا یو ښایسته صنم دی که نه، یو څه شی دی غیر الله دی زما مخکې پروت، یا د دنیا قبرونه ستاسو مخکې دي او تاسو الله اکبر نیت وتړه او باقاعده هغې دپاره چې کوم د لمانځه شرطونه صرف رکوع سجده ورکې نشته دی. لیکن دا په هغه حیث او کیف نه دي په کوم حیث او کیف چې د غیر الله عبادت کوي مشرکین. نه پوهېږئ په خبره څنګه شو خبره؟ یو ما یعبدو ستا مخکې په هغه کیف پروت دی، په هغه حیثیت پروت دی چې مشرکین عبادت کوي، نو دا خو مونځ څه کوي چې د ایمان نه پرې خلاص شوي. او یا هغه شی په هغه کیف ستا مخکې نه دی پروت د هغې د جنس یو شی دی،
کیفیت جدا دی نو په دغه کې اختلاف دی من صلى وقدامه التنور التنور ته عبادت نه کوي او نار انګیزه پرترا او شیء مما يعبد من جنس ما يعبد نفس ما يعبد نه ګورخه شیء مما يعبد تبسي نفس ما يعبدون نه پاګه کې باندې من جنس ما يعبد په تصویر کوته مثلا فاراد به وجه الله او دې اراده کوي به پر صلات باندې د صلات راځي د مصدر ته د مذکر او د مؤنث راځي کیږي نو د فیصله نکړه لیکن دې اثر نه معلومه چې دا جایز دي قال الزهري اخبرني انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اورزت علي النار وانا اصلي قال عليه السلام الذي كنت عاده نفلا وده امام بخاري ميلان مسلک دا شافعي او د مالک تلي امام بخاري ميلان مسلک د شافعي د شافعي او د مالک تلي چې هغه یې نشته او د جواب دا کوم چې نبی عليه السلام غزن اورته مونږ نه کړی دا غیر اختیاري ورته او شیطان راو ما ته وته والله دغه په خبره دغه په زمونږ او استاد خلاف هم نشته دی غیر اختیاري څوکړو تا اور مخه ته ورده یا اګیده د بلکی پروا نه دار دا چې څه خاص نه غي ته ودرېږي د لا په صورت کې دی دوسر پدیشا او دې سره حضرتنا الله دې محمد عن مالك عن ذي بن عمر باينيه سهل عن عالم عن بلال بن عباس رضي الله عنهما عن قائم تقسيم فتقدم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريد ان اقرا اليوم اقرب او جهنم را توقول شو بل ځکه راځي شیطان را ته اور مخته ورځاو جهنم اور ولیدل شو اوس مولانا ته دلیل شو د شافعي او د مالک کې کراهیت پکې نشته او زموږ د احمد او جماهیر باندې څه دي کراهیت د سوال وکړه چې دا دی او خو د رسول الله السلام ته متعدد جوابونه یو دا چې د مخکې علیه السلام اصلا دې ورته نه دی ولا دا مانځ کې ورته خو درې شو او زم دا چې دا د پیغمبر مبارک مخه ته نو دا دوار جواب مشترک ادا کوم الله هغه حایلون او رکاوټونه لري کړل نو نبی علیہ السلام اور بل ځای کې نو پیغمبر علیہ السلام ته الله اوس مولانا صاحب زمون دلیل سره چې موږ ته مکروه وایو موږ د شروع په دې نسبت وایو چې د تشبیه د مشرکین سره راځي دغه سره دی لکه تشبیه او په عباداتو کې تشبیه بالکفار او تشبیه بالمشرکین حرام او د بیګه په خبره په عباداتو کې ابو سره تشبیه کول اصل سره تشبه به قوم فهو منهم او دا تشبیه خدا نفس تشبیه نه ده که نفس تشبیه بیا په اوتومات کفر ویلې وي دا من جنس ما يعبدون ذکر مکروه ہوتا نو وایو دوس مخکرات شوا مقابر جمع شوا مراد نه مقبره ده مقبره دې ته وجه ډېر قدرونه پکې او یو خبر پکې نو مقبر وته وایي یو خبر پکې وته ویل کېږي مقبر او چې قبور پکې ډېری نو بیا ورته مقبره ویل کېږي تاسو خبره اوس حکم یې سره د امام احمد ابن حنبل پنځ په مقبره کې مز مکروه تحریم دی احمد یو قاله او د ائمه ثلاثه پنځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی دی او امام مالک دی کراهه تنزیه لري تاسو پیږي په خبره اوس به ته چې دا ام مما يعبد دین ولی او مکروه دا مما يعبد نه قبرون ته سجده مشرکین نه لګي مؤمنین نه لګي هم ګویا ساته د قصد دې مړی سجدا وا دا هغه چې ته خدای له مونږ کې او که قصد دا و چې سجده دې مړی ته لګوما نو بیا دو صورت دي یو دا چې نیت ته عبادت پکې د غیر الله او یو بدا چې عبادتن بنه کې تعظیمن پکې نو صورت اوله کفر دې صورت ثانی حرام دي عبادت او غیر عبادت تعظیم کې څه فرق دی چې دا کم مړی ته سجده لګي یا یو جمدی ته لګي ځا کدی ته متصرف په خپل امور کې ګړې چې زما د خیر او شر نه خبرېږي او دې مال نه فراتولي چې سجده وتاو کوم ونه کوم ما ته ضرر رسول شي هذا هو شرک دا هو شرک دا هو کافرانو د بوتانو دې لپاره کا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دې بدوي دا مبتدعين دې بدوي نه دا مو خو سجدي او کو خود من خو اس تعظیما سجده کو ها ټول کو ته تعظیما سجده کې
تاسو څه دي تاسو خدای دې مبتدعين چې دا عمل ما ته خیر را رسولي دا مان شر بچ کولی نه خالق د کائنات او خدای مانم نو تمکه مشرکان هم بوتان خالق د کائنات نه ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون لا ان سالتهم من نزل من السماء ماء ليقولون لا الى غير ذلك او هم خالقين نه ابو شفاعه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله نو کبتغنیت غیر الله تسجد کې برابر خبر ده چې جمدی شیخ الاسلام دی او کمړې دی نو هغه هو شرک بالکل شرک دی کفر شرک دی او کنه نیت دې کې دې متصرف زما په امورو کې نه دی ما ته خیر او شر نشي رسولې خو دې اسه اکرام کوم لکه د پلار کې بد تعظیم کې پسینه ورته لاس کی اسه تعظیم کو نو دا سجدا غیر الله تبع حرام ده دا سجده غیر الله ته حرام ده بیا لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن الى بعولتهن لو كنت آمرا کزه هم حکم کول کې ان يسجد احد لاحد یو کس بل ته سجده ولګي لامرت النساء ان يسجدن الى بعولتهن ما به حکم خذو تکړو چې خپل خاوندانو ته وي نو چې دا غیر الله ته حرام ده او دا یو نسبه درته وي نصوص پکې ډېر دي ها یو موقع د بار نه خلق را او غوی نبی رسول الله ته سجدي ته ټیټ شو رسول الله پر سخت ممانعت وکړ سخت ممانعت زمانه کوي لکه څنګه او عاجم خپل بادشاہانو ته کم تعظیم کوي هغه تعظیم نه منې کړ انا کې ابو اسمه کې ته نور رسیدل او دا تعظیم نه منع کړ نو څنګه شو خبره سجده غیر الله ته لفظ سجده می وي کپنیت د عبادت وی او کفر او شرک او کپنیت د عبادت ني نو حرام ده او د عبادت او د تعظیم په میانس کې فرق مې وکړ نیت د عبادت څه چې دې ته متصرف په خپل امور کې غني او دې ته مالک د خیر او شر غني او ته دافع د ضرر او جالب د نفع غني شرک دی او کنه اثر تعظیم په بنیاد باندې بیا حرام ده او مولانا ته چې څومره مبتدعين نن سجدي کوي خپل پیرانو ته یا قبرونو ته نو ګورې دا صورت اوله کې داخل دي هغه په دې خیال نه کوي چې اثر تعظیم کوم هغه وی دا متصرف زمون په امور کې دي دا موږ له فائدہ دنیا کې مراکول شي او آخرت کې دا بنیازبین خلق دې زموږ سفارش وکړي دا د چا اولاد دی وای او دقه سوچته جنا دا نیکان خلق دي چې موږ سفارش کوي ځکه موږ ته سجده کوو او دا د چا بچی دي د دې پلاران نکونه بزرگان تیر شوی دغه به متبوتان بوتان واقعي کې به جوړول اي کې به یو مقصد ته دا خو د پیغمبرانو ډیزاینونه جوړ کړو دا غي د بچو ډیزاینونه جوړ کړو او چې کوم صالحین او د اغوی دا چې جوړ کړو نو مل فرق څه فرق په ما باندې دی نو سبا غوري په پنجاب او په سند کې دا مو آیا قسم د الله په ذات یو ځل تر یو ما لا بوردا سید علي حجويري رحمت الله عليه دا تاګه جو کوم آیا دا لفظ شرکی لفظ دی سید علي حجويري رحمت الله عليه دا خبر تعالی اصل کې تر یو ما اردو بازار کې چکر لگاو نو هغه سره خوا کې دي نو مې زمون به مو کول بشو والله بالله تعالی یو سړی می ولید چې بالکل قبلې ته شاف لدا د خوا خبر اخوا قبل او سجل او هغه چې کوم ځای اغوی دا زیارت لپاره جوړ کړی دی هغه ځای داسې جوړ کړی چې خامخا به د سر کته کې یو سجده پورته کوي څومره لوی جرم څومره لوی ګناه څومره حرام او دا رنګ نور زیارتونو کې سرونه ټیټ کی او دنه کوي ورته نو دا مولانا صاحب دا مبتدعين چې څه اعمال کوي دا د شرک نه خالي نه را او یو عام تعظیم نه کوي او هم دا سوچ کوي سار وختي د لاهور خلک چې دی ټول دي نو به بدیل داتا سلام وکړي نو به بدا سید علي حجويري سلام وکړي دا وی قانون دی چې کله ذات بدینو التبخار خپل رسم بو کې نه پس کوي هغه دا او دې به اعتقاد دی او یې داسې ګڼي لکه بس خدای کې دی
او دومره نظرونه کوي د هغه چې درته نه شي ویلی د هغې خوا کې بازار دی د دیګونو تاسو به نه یې کتلی د دیګونو بازار دی باقاعده چې ته ورشي چغې به وایي نظرانه دیګ او دوه درې قسمه دیګونه پخ کړي د خلکو منښتې کړي او بس هغې له پیسې ورکړي چې دا ما نظر د دیګ کړی دی پیسې ورکړي هغه دیګ هلته یوسي او دنیا خلک یې خوري د ورځې به غونډ یو 1500 دیګ به هلته تقسیمېږي د ټول مزدوران او غریبانان هلته ورته پرایستي او ګوتې وړي وي او بس به ته به لاړ شې پیسې به ورکړې او بس نور به ته خلاص اوسې بس هغې به دیګ یوسي هلته کې او بس هغه غوری مری ورسره څوک یې خوري او څوک یې پاره کې بوکې او څوک یې په ګوتو کې ځان سره وړي دا یو هنډ دی دا ټول دا نظر د غیر الله عبادت نه دی او عبادت د غیر الله شرک نه شو څه شو نو تباه دي دا خلک غرق دي زما د خبرې حاصل دا شو چې ګورې د صلات فی المقبره خیر دا خبره بالخوا لاړه نو سجده غیر الله ته دا حکم دی اوس ته په مقبره کې مونځ کې نو که ستا نیت قبر دپاره مونځ دی خو دا هغه دوه مسلې پکې لاړې او که نیت د قبر والا نی الله دپاره کې نو بیا مولانا صاحب د امام احمد ابن حنبل په نس څه شی دی مکروه تحریمي دی او د ائمه او ثلاثو په نس څه شی دی مکروه تنزیهي دی بیا ځان ساتل دی او مولانا صاحب دا په هغه صورت کې چې تاسو د قبر منځ کې حایل نه او که تاسو د قبر منځ کې حایل راغی چې راغی حایل بیا کراهیت نشته بیا خیر او خلاص دا چې حایل نه البته یو صورت بدل دی په جانب یمین او جانب شمال ته قبر راغی نو ګورې زموږ فقها بیا ورته مکروه تنزیهي او که ته وایې چې لکه زما خو پرون دې ما د حواله راکړه چې شامي کې خو لیکلي چې عند القبر نو هغه دا مطلب نه دی هغه عند القبر چې د مونځ کې او د هغې دپاره فایده میلاویږي دا دی چې قبر د شا طرف دی قبر کوم طرف ته وي شا طرف ته وي دا نه چې قبر د مخې ته وي هغې کې خو اشکال نشته خو زموږ فقهاو لیکلی دي بلکې ما وایي چې جانب یمین او جانب شمال ته وي نو هم مکروه تنزیهي فقهاو لیکلي ځان ته ساته تعظیم راځي او که اسی یو ځای کې قبري او څه هغه مقبره وي او حایل د تیږې چاپېره کړي وي نو بیا خیر دی نو موږ ډېر خلک چې دا د بزرګان نیکان وایي جومات کې ولا قبر وباسي دا سخت جرم دی جومات کې خاص کې د جومات امام مړي د خلکو اعتقاد جومات په طرف ته یو خو دا نقصان وکړو چې وقف للمسجد وقت کې بل تصرف کولی نه شي خو جومات نه وقف ته وګوره کتاب د اوقافو چې یو شي د یو څیز دپاره وقف شو هغې کې دویم تصرف نه شي کولی او چې همغه تصرف کې د واقف په اذن یا د هغه د وارثانو په اذن که هغه څیز پکې نه کېږي نو بیا بل کار پکې کولی شي چې چا ته وقف شوي خو نن سبا زموږ د جوماتونو خو مروندمان سره پته نشته چا وقف کړي د وارثانو پته هم نه لګي او نو ګوره یو خو دا نقصان دی دویم نقصان یې څه وکړو سبا دا جومات چې د هغې د وسعت ضرورت چې دا پکې مړې ښخ کړی بیا وسې کولی نه شي دریم نقصان دی څه دی دریم نقصان دی پکې دا وکړو چې سبا خلک مونځ کوي نو چا به قبر ته خامخا مخ راځي نو دا څیزونه په جومات کې مړي ښخول دا نه دي پکار روزه پسې شه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدثنا كمال بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا بالکل مگر ذوي قبورا قبرنا څه مطلب چې قبور نه مراد موضع د قبور په مقبره کې مونځ نه کېږي نو کور مقبره مګر د مونځ پکې وکړي یعنې مقبره کې مونځ عموما نه کوي بس همدغه خبره شوه که چېرته احمد ابن حنبل لپاره امام بخاري میلان هغه طرف ترجمه الباب کراهیت او موږ وایو چې داسې نه ده لا تتخذوها قبورا دا چې عموما په عرف کې په مقبرو کې مونځونه نه کوي په جوماتونو کې کوي نو کور هغه ته مجوغر نه دی او بل اتفاق دی کې مونځ مکروه دی شابه او چې کوم دی بابل عراق کې خاص دلته خطب راغلی و او خلک دې په کې سیلونه کوي شابه دی قرآن کې قرآن دی هدې کې راځي رسول حدیث وایم بیا کلام دته کوم چې مداخلېږي په دا کې کله تبوک ته نو هلته کې هغه دغه اوسه ورته ویل کېږي عادیان هغه
علاقو باندې ورغی بما داخله کې په معذبین الا تكونوا باکین او کجاله نه فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم بلکې باید صحابه کرامو دا هغه فی باندې او ولاغه کړي دا سره باندې وکړي اوس کله چې قران حکیم کې قرآنی چې قل سیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين دا غیر مطلب نه چې د علاقې ته داخل شه لکه چکر لګوي وګوره دا نه چې د سیاحت وکا وطلب په معنا لري مقباکین سره ورده نو وجاړه کړ قل سیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجاوي عاقبت در تیات چې خپل بجړه راځي نو مطلق ور داخله دل ممنوع ندي سیاحت ممنوع دي نن سبا خلک دي دې په دې سیاحت نه دي الا ان تكونوا باکین در غتل جایز دي دا لري نه وتاو یا چې ور داخله کې عاقبت تو ګور جرا خپل دل راځي عبرت تقار ورشاد نه الى السياحت سیاحت ممنوع دي دوسر پسې شه بس بیع او معبد نسوارو دي او مطلقاً معبد د کافرانو کې د نماز کول صحو کم لري نو زمونږه او د امام شافعي په پرین باندې مطلقاً مکروه تحریم دی د شافعي په پرین مطلقاً جائز دی او امام مالک سے وایي چې تصویرونه پکې وو نو بیا مکروه دی یعنی دا دوی هغه تصویرونه د خپل مشرانو او کنو بیا جائز څنګه وشي زمون او د شافعي سے پرین کراهیت مطلقاً دی داغی په معبد کې مستعال او احمد وینا دا خو یو ځکه ده بس جوړت دی الارض مسجد او طهور پر روان دي نو په یو ځکه کوم څه کې څه کراهیت او مالک ته وی چې تصاویر پکې وو یا وی سره تشبیه راځي د کاوی تصویرونو تعظیم کوي او قانون بیا مکه کراهت نشته نو وایو نه لازم مختص د عبادت لپاره دی نو من تشبه بقوم فهو منهم حديث عام دي دوسر فسيشة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا نأكل غنائمكم من أجل تماثيل التي فيها دا تقول هذا من دليل في إمام شافعي ده إمام بخاري ميلان مسلك ده إمام أبو حنيفة وده إمام شافعي رحمة الله عليه تديها وكان ابن عباس رضي الله عنهما ور البيع هذا بيع نسوارة ومعبد توي أو كنائس جمع ده كنيسة ده يهوديان وغيره من أجل التماثيل التي فيها الصور اگر دانچین چې متقی دانچین دي نه شکلونه دي پکې صور تمثال سایدار شي دا وایي صور شکلونه دي وكان ابن عباس يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل د دې نه معلومیږي مولانا صاحب چې امام بخاري اعلان مسلک امام مالک ته دی دا په دې په خبره ورپسې چې مولانا محمد بن سلام قال عبد الله بن عن الشافعي وعلى عليه وعلى رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتذكر انها في حوض الحاجه يقال لها ماريا وتولي لا ماريا مخفف كده ما رؤيا مثلها دير علاوه ما رؤيا مثلها مثل اللي شبه ها فذكرتهما أنبياء من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا عاد فيهم العبد الصالح عليه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله دين صراحة ما لبي إذا خبر فاتي جمعة مجهولة ورفسيشا بابو بس اوس دا باب دی او ترجمه الباب پکې نشتا نو بعض علماء وایي چې دا مخکې باب خاصه لیکن علامه عینی هغه لیکلي باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجدا باب الزجر عن اتخاذ القبور ابن ذکر او عین ذکر دي دوتر پسې عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لنا مدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدعو من يتقدم على وجهه فإذا قام بها فتفاعل وقال به سادات ومقوات وقال به الارقام وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يعبدون انبيائهم قبور انبيائهم او منا کولی امت ما صنعوا چې تاسو د پیغمبر قبر ته سجده حرام ده داغي خوا کې جمعه جوړول حرام دي نو د نور هغه کوم دی جایز شو
ورپسې شه مولانا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن عمرو بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله يهود تخلف انبيائهم غير دخل لا دي هلاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الارض بس دقت بعد خاص دي لك مبرك الابل مكروه تنزيهي شو خاص شو مسجد دیران نجاست زه ذات خاصی بنو روایتو کنیسا بیعا ذات خاصی بنو روایتو دوکر بسیشا لکه ارض طهور خونه مطلقا ارض طیب طهور ده نجست خاص ده اگر طهور نده ها دقت مناسبت دبا وأي مرض من أمك يتبعهم كرام فليصلي وأحيلت من الأمان وكان النبي يوعد الكسر إلى كونه خاصة وبعيد لنا كتابا وأحسد الشفاعة مولانا صاحب امام بخاری کوئی چې خزه په جمعات کې سملی چې امن د فتنې نه ویني جایز دی هیڅ اشکال نشته او مولانا صاحب زبر مخ خپل خبره کوم د ما خبره به ان شاء الله تاسو له ذهن کې راځي پریوزي چې دلته به د مسجد نه مراد کومه هیڅ د مسجد واخله چې کوم غیر مختص للصلاه او هغه یو خیمه ولګي او پای کې یو بډای خزه دیری او د جمعات خدمت کوي خیر دې پروا نشته ورپسې شه او نن سبا شته د حرمینو چې کوم جوماتونه دي هغې کې د ښځو ځان له ځای نه دي نو څنګه سړي اعتکاف کوي نو ښځې پکې اعتکاف کوي نو چې ښځه اعتکاف کوي خو معتکف کې وده کېدی هم شي که نه هلته ځان له اسمه فتنه نه مسجد نبوي کې ورته ځان له دیوالونه والي او مسجد حرام کې ورته عارضي دیوالونه جوړ کړي وي د ښځو ځان له دی سړی هغې ته نه شي داخلېدلی نو هغه موضع چې کوم مختص صلات دی که امن د فتنې وي نو ګورې ما خو ویلې دې مقصد هم دغه دی ته خو ما د خپل توجیه پکې وکړله تاسو پوهېږئ په خبره نور معتکف که سړی دی او ښځه د حرمینو جوماتونو کې ښځه اعتکاف کوي فتنه نشته وبه قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه ان وليده كانت سوداء یو میزه وه تکتوره او ګډیم وه د یو قبیلې د عرب هغې یې ازاده کړه دا ورسره وه نتلتې بس خوشحاله ورسره چې دا دی چېرته بدل وسره قالت تابين ذوي ذا تورا فخرجت سبية لوتي ماشومة جنيه لهم ذريقان عليها فاغ جنيه بشاح احمر کمربند سر من سيور د تسبون جوړو تاسو مې پیژنئ د سرمنې داسې نری پټی جوړې کړي نو هغه خپل منځ کې لکه د پیوي په شانتې دغسې جوړې کړي او پیلې وکړي د هغې نه کمربند جوړ کړي اعلی تر مزیداري پخوا به زموږ په دې وطن کې د اسکو لم خلکو دا څیزونه جوړول اسکو د یو ټانګ دلته لاندې راښکلي هغې له به جوړول او چابکونه او کاروړۍ ما لیدلي دي په خپله هغې به خلکو جوړولې خو دا رسم ختم شو نو هغې کې او که تاسو ښایي په سپلو کې هم بعضو دا دخل کړي نو دغسې یو کمربند یې جوړ کړی کمربند پېژنئ دا پخوا د دې ډېر لوی رواج و اوس یې رواج ختم شو مونږ چې واړو نو هلکانو هم دا څیزونه اچول هم په دې وطن کې به اچول اوس ختم شو او دا به څه چلو دا به دلته کې یو پټی راته وکړه ښه مزینه علا خشته په هغې به قسم قسم نخرې کړې وي او دلته به یې وتړله بیل په شان کې به یې وتړله نو دا به د ښځو دا کمربندونه اچول نو فایدې پکې وي دا بس یو ډبل به یې خپل راوسته او ډبل نه علاوه نور هم ورپسې شه دا خپل اندامونه پرې غټ ښکاره کوي څلور ته د نور خبرې نه پکې دا یو کمربند و د یو جینۍ وشاح قالت فوضعته نو دی جینۍ قالت دا توره ښځه وایي چې وضعت کې خو د جینۍ هو دې کمربند یا وقعان پرېوت دی نو فمرت به خدیاتو نو ټپوس پې تېر شو چې دوی د خپلې خبرې خلاصې کړي دا لوستنې طالبانو بیا به د خپل درس ورو تاسو خپلې خبرې خلاصې کړئ شابه چپ شوې ولې چپ شوې شابه خلاصې کړئ خپلې خبرې ما کتاب بند کړ نو بیا به د خپل درس ورو دا خدایا چې ما حدیث پې خبرې م کولې چې د بند کوم خبرې چې کوم د جواز ټیم نه کې نه کوې خبرې
او چې کوم د درس ټیم د پیغمبر مبارک د حدیثونو دا کې خبرې کولې ورپسې فمرت به حدیات یو حدیات د پاسه په تفسیر د اراءتون دی تفسیر یو تپوس ګوټ لکه د ما دا خبر ولا طالبان وهو ملقن او دا کمربند ملقن پروتو پزمکا نو ګمانو کړي حدیات دا کمربند د غوښه لکه څنګه دا زما د شاته خونان طالبان په ګمان کې د غوښه ورګه تاسو روز برابر کړئ نو په خطافت نو وې تاسو دا کمربند وېز غلاو لکه څنګه دا شاته خبر او طالبان د مخبرین اسقاط تحتای نو قال دا تور خذوي ورګه صبر وکي ها فلتمسوا هذه طلب کړه کمربند فلم يجدوه هنا منطقه راي کمربند شو ینه دلته ورته نشته او څوکتن نه چا یوړ څه شو نو فلم يجدوه نو فتهموني به نو دې په مېت په تهمت لگا ودا تا پټ کړي ما نه دې پټ کړي وینا تا پټ کړي بل څه خدل تشتري نو دا کمربند جنې نه پرې وته شو نو دې فتفقوني شروع شو دي تما تفتیش حتی فتشو قبولها دانی غایب قبول نہیں پکارو دانی غایب فرض کر چې زمان دامي مخصوصه مرفته ولاتا کما غیر پلیټ په مخبره کې کړ او چته چوي چې زمون صابون په پیټو کې کم شو دغه طالبان چې خبرې کې دا چا وکړه قالت لا تور خذوي ولا اي بر طالبان څونه خالقان بالکل خبرې نه کوي دی وګړه بالکل خبره نه کوي تاسو دا کوي نه کوي نه دا دې څنګه کار خلک ورته تاسو په شان خونان خوري ځکه په امر خدای پر مرتبه ورکړي قالت داوی په والله دونه ما تفتیش وکړو د څنګه شوم خپشم چې خدای ما نه دې پټ کړی او بیا زمان دا مخصوصه ورپسې وکړه ولې غبکاسته شو قالت والله اني لقائمه ولا وما هم بيتا اذ ما كان اذ مفاجاتي دي مره تيرش به الحديات متلبسه به اذا حديات متلبسه او کمربند دې مې کمربند دې وشا درابي بوله دا کمربند برتاوي دې خبره خیال نه لري نو لاندې راوړو قالت داوي فوقع بينهم قالت اخذ عائشه توي داخذ عائشه توي دا تورا فقلت لهم ما دي خلق توي هذا دا اغتي تاسو ما تهمت لګو زعمتم لپاره مسؤوليه مقدر تاسو خیال وکړئ اني سرقتها اني اخذته اني اخذته ولته بریده وهو ذا هو بشانيه ده ذا مبتدا وهو خبر دا هذا شيء قال فجاء صداقه بطلال الجاء بخموزه د خطا سو ادا کومه د تاسو خدمت په بیان کوم او بدن لاړه مدار علی نبی علیہ السلام فاسلمت مسلمانه شو قالت عائشه فكانت لها خباء داري او خيمه په جمعه کې ودرته و د مسجد نه کومه زه مراد وروسته هغه هڅه چې کوم مختص د صلات راځي کې خدای خدمت خطو هغه زیاتی هڅه کې او خيمه هغه کړې و بلې خدای ورته او تاسو قهوه لیکل دي کنه چې هغه خدای چې د انسان شهوت ورته نه راځي دا غي نه ستر واجب او النساء لم يستبروا على عورات النساء دي كثير من القرآن حكيم کې الله خبر فاته په جمعه او حفشر حفظ سفر تاوي اذا فاتت شتي خيمه قالت جمعه بصفاكوها قالت فكانت تاتي لاخذ مال الاطلاق فتحدث عني ما صار بخبر الكوري ذكر ابو داغان الذي يقولون في جرد فقالت عائشه وي بينما كان السلامات يوم الجسك الا قال ارمى الجسك بلا شيء بیا به نور خبرې کولې ويوم الوشاح من تعجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني يوم الوشاح اضافه يوم وشاح اضافه ادنى ملابسه يوم فقدان الوشاح يوم فقدان الوشاح د عجوبو درب زمون نوا عجوبه د کوا ټول تاسو ته ورو شي تاسو ته ورو دي ته عجوبه د کاري دا دی بډه خلیتا چې دې رضی زمانه زماده خپلان طالبان جوړي دي ادم خاتونه پټای او جاني مازونه پټای اځ کوم طالبان خبرې کوي چې دا چې مال پاتې دا په مخبرو جهانو کې کوي
او دا جانمازونه پټۍ غلا کړي جیبونو کې منډې او صابونونه پټۍ نن نه پس دوی سره دا چل کو او بیا اعلان کوم که چا نه صابون روک شو او چا نه په مقبره کې جانماز جیب شو راځي ما سره اپونه نشته را باندې کم دی یوم الوشاح یوم فقدان الوشاح د اعجوبو د رب زمون نوا ولې زمون د رب د اعجوبو نوا ځکه تپوس راغی وې تختولا او تپوس یو تختې په هغه ځای نه راغورځي مکه ځای کې واپس راوغورځاو الا خبردار انه یوم الوشاح د بلدې د کفر نه مال نجات راک کدا نه ورو شوی او دې زما بي د دې ورپسې نه وکړي زه په کفر کې هم دې سره باوما ذکران ما تعالی ایمان نصیب کا قالت عائشہ فقلت لها ما شانك نكني ما سر په یو مقصد الا قلت هذا مگر دا خبره کې قالت فحدثتني بهذا الحديث نو مناسبت دا به شو دا جمعه کې خوب کړي دي نو خیر امام بخاری په مطلق مسجد اریما خدای د حرمین د جمعهونو مثال درکا دا واده نو اړو مسله به ختم شي حدیث دا معلومه چې خوب کول شي دا معلومه چې خدا په امن د فتنې نه بوړې خدای دا لخیمه جوړول شي خدای جمعه ته پېم کولی چې بل حدیث کې وتا راشي کوئی شي په ورپسې شمولا او سړي په جمعه کې نو ګوره امام بخاری په مطلق مسجد کې کولی شي او ما دا څه چې نه جمعه هغه حصہ کې دی چې غیر مختصر د صلات ولې بیا احتیاطونه ډېر غواړي او جمعه کې معتکف لګوري خوب جایز دی فقهاو لیکلي معتکف تاسو طالبان ته کوم جمعهونو کې دی راي او د جمعه د کوټې دروازه په پیزار دی د کوټې دروازه د پیزار دی یا په اشکال نشته دا بیا هغه موضوع شو چې کوم موضوع غیر مختصر صلات دی او کچرته د پیزار طرف ته دروازه ني او جمعات طرف ته نو بیا ګوري دا د جمعات په حکم کې چې ته ورننه او د سپلو باسي هغه کې اعتکاف نه تاوا یا د جمعات کوټه کې تاسو د کېږي نو چې کله ورننه و دې د اعتکاف نفلی نه تاوا دا نو بیا ضروری خبره اکل او شرب دا بدل جایز شي او که پکې خوب کې عمدل جایز شو او ضروری خبره هم جایز شو که اعتکاف نه ستو نه کو بیا پر سبي مشکلات دي دوسر پسې وکانو په صحبت صبح خارج جمعات نه غره رسول الله مبارک ځان له ورته مختص کړو عبد الرحمن بن بكر كان اصحاب صحبه الفقراء شابه وعد بوعد شوي جمعات کې به پاتې کېده مراد څنګه صحبه دا بس خبر اخلاص شو چې د اعتکاف هغه مسله ختم شي ها بيت فاطمه تفهم يجد عليا في البيت انا صوم کې ترزوی دې شو ترزوی خو تبلار دې ترزوی او خیر تبلار دې ترزوی د مالک دې ترزوی وای قال كان بيني ورحياء ان ذا خاول دې شو ترزوی دې شو حياء بيني وبينه شيء او جګړه جوړه شو نو ما تغوسه چې فخرج فلم يقل عندي ما سره قيل لو نقلا يا فلم يقل عندي معي خبر لا ترون لم يقل معي بیا عند فلم ما قال يا نقل قيل لو نقلا فقال رسول الله للانسان انظر اين هو وجاء راغي غسري انسان يا رسول الله هو في المسجد راقد لمناسبه الدبا وجاء راغي النبي عليه السلام او دي لا قد سقط رداء عن شقه واصابه تراب وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مسكوا تراب دنا ويقول قم ابا تراب قم يا ابا تراب اي خور ولا اب معنا صاحب مستعملي نقول انهم في المسجد خدا د دیوال سوري تو خارج د مختصر صلات ده صحبت وتوي او د کیږي نیت اعتکاف کې بیا څه مشکل نشتا ګور نبی رسول الله فورا بیا ور جوړه وکړه او په دې لقب په دې دنیا باندې خوشاله ده ذكر فتيش وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقد رايت 70 من اصحاب النبي احد الصفه ما يخرج الله اكبر او يا اصحاب الصفه من الذي ما منهم رجل عليه رداء صدر كميس پدې ابل تاسو د ما ویډیو کنه اما اذا صرف لن بود پر خود پدې برابر باندې
او یا کسا یو صادر ته وي چې بره دې سټ سره تړلې وي لاندې وي دوارو په دې قدر بتو فی اعناقهم سټونو کې تړلو درې قسم صادرونه ویلو فمنها بعض الذي كسانا ما يبلغ نصف الساقين منهم ما يبلغ الكعبين راجع مکو به پلاس کراهیت ان ترى عورته د دې مناسبت د باب سره دا او یا بود کېدل په تاسو پکې التبدير والتبودكيدل لو تلقى خود جمعات نور آداب در تخید مسجد یو سړی سفر نراشي جمعات تدلال شي 2 رکعات دیو کی دغه لري پیدا دي یو خدا د جمعات تلال شي د جمعات برکت به حاصل کې بل 2 رکعات مونږ به وکي نو الله به خوشاله شي کور کې ولې نه کې وجه درته وي د حالات د قوم نه به خبر شي په جمعات کې او جمعات کې فائدہ بل دا ده چې تحقق بو کې ماشومان بدل تراشي نو کور والا به خبر شي چې لکه خود راغله دي راغیب هم د تزان تیار تابعدار کی ولې کدا چې ور نه نوځي او هغه کور والا د پسوټو کې لاسونه خپل لړلې وي نو زړه به د بلا شي کې نه تور شي ها نن سبا موبایل دی د موبایل نه خبره ده نه چې دې 2 رکعات منځو کې موبایل کې څه ثواب دی چې موبایل وته کې چې در روانه ها موبایل نه خبره خدای چې 2 رکعات منځو کې ٹھیک تا چې په موبایل باندې دا فائدہ حاصل شي چې خدای بدن خبر شي دا یو فائدہ شو لیکن هغه برکت حصول خو حاصل نشو علاقه حالات نو خبر نشوي نو دې کې فواید ډېر زیات الله خوشاله شو دې رومبه را جمعه تا او د 2 رکعات نفل مکمل الله هم خوشاله شي ټول ډېر عمر دې په جمعه کې بار وخت یې کړی دی د مسجد یو حق دی حق پورا شو مخکې دا نو کور کې نفل خو بهتر دي ما درته مخکې ویلي دي خو بعضې کې مستثنا دي دا کدا سفر نه چې راشي 2 رکعات داسې مستثنا شو ها یا تحیت المسجد کې ورشي نو هغه مستثنا دي جمعه ته ورشي تحیت المسجد کې هم مستثنا دي هم جمعه پورې مختص یو دا جمعه پورې مختص شو ورپسې شاه كعب بن مالك وي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه یو بل وجه ده چې حدیث کې راغلی ده ادا دي چې بلکې هغه کې ده چې جمعه په جمعه کې وکړه چې ما خدان لا ورسي هغه کې ده دي چې یو صحابي مخالفت کړو هغه دغه ته نه پنه راپور سلام چې لا نو وجد امراته رجلا ظاهر کې خدا معنا چې سوزاني وسره ظاهر کې هم دا معنا نه جوړو نو چې خدا مخکې نه خبر شي نو کدا سي تعلقات و غیر نظام بساتي ته خبر نشي لیکن موږ بل جواب کوم معه رجلا مراد زاني زنا اخلم دا دې سړی چې دا خدي دا اغه نه ستر واجب نو خو خاون خدي تویل چې دا به کو کړه پرې دی باندې وخت کې خدای خاون یو بل سره په دې وران شي ځان چې سړی په کوټه ورنه پرې ستاسو به پردې دی شریعت کې پرده نشته خو د ما د سر نه لګي او چې تر یو حق سړی په کور کې نو دا نوبت طلاق د خدای د خاون نه سترسي نو کدا چې څوک سړی اگر هغه باندې وخت غوته یو ور بدې نه راځي ماما بدې نه راځي تر بدې نه راځي ما فراغ ګوري خبرې او چې څنګه راځي وخت هغه طلاق ولول چې د جمعه کې 2 رکعات مونږ په بل فرض تا په غیاب کې وی علي شابه ګوري سړی راځي دې تخت دا فائدہ ګور ماته دا معنا واغښت دکتر څه ها او دې قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابن قال حدثنا وحيد بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قال ګورا سفر نه راځي بيصلي رکعتين نو دوه خبرې شي یو تحیت المسجد شو او تحیه من اقبال السفر مشوا زما په دین او قضانی نو دې راته وزادنی او زیات راته او دې کې ان شاء الله کلام به کوم ښه کتاب په قرض او تور چې قرض درکې وسر زیات د جاربانه ده تمکه نه په شرط د ګوري چې در کوم په ګوري شل د پاسه برا کې بیا لري راځي ورپسې داوود ظاهری د تحیت المسجد واجب وي او زمون ایمار باوتا مسنون وي 2 رکعات نو جمعه تور شي شابته او تحیت المسجد ولې وي
دا تحیت رب المسجد دی 2 رکعاته بیا شافعي صاحب وایي چې کېناست یا ساقط شو او زمونږ په نسبت باندې په کېناستېدو نه ساقط کېږي کولی شي او بیا زمونږ فقهاو دې کې تفصیلات کړي دي ترمذي کې بدل انشاءالله لږ تفصیل زیات راشي چې که چېرته جمع تیاره وه او جمع کې شرکت پرې وکړه نو دا ساقط شو یا که یو سړی د مکې مکرمې جومات ته ورغی او د طواف وخت تیار او طواف دې وکړه دا بیا درنه ساقط شو چې طواف وخت نو بیا وکړه او دارنګه که سنت مؤکده او ټیمو دومره ټیمو چې ته سنت مؤکده کولی شي بیا هم دا ساقط دي شابه شافعي صاحب قبل ان يجلسا دا دلیل د دین احترازي یقینا استدا ختم او موږ وایو نه قبل ان يجلسا دا قید احترازي نه دی دا د عجلت لپاره چې فوري وکا ولی ځکه یو صحابي ورسته وراشي ان شاء الله العزيز بلکې د حضرت عثمان حضرت عمر فاروق خطبه ته وخته چې عثمان صاحب راغی عثمان صاحب څنګه راغی او کې بلکې نه عبد الله بن مسعود راغی نو عليه السلام اواز وکړه اجلسوا نو عبد الله بن مسعود دروازه کې کېناست وی تعال یا عبد الله مخکې راځه هغه را مخکې کې وسول رکعتين نو ګوره په جلوس ساقط نشو کړ یو بل صحابي نبی عليه السلام مبارک جمعه تراغه کېناست نو عليه السلام ته وسول رکعتين هم فاسا 2 رکعات وکړه هم دلیل د خبرې دی چې په جلوس نه ختمېږي او کته وی چې دلته کې خو امر دی اخو داوود ظاهري مسلک شو يرکع فليركع ركعتين امر د وجوب دی نه امر د استحباب دی ولی ما سره نور روایت شته اداري كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد جمعه تبدا ثم يخرجون منه يوم الجمعه وتل ولا يصلون مذبحك ناغینا دا معلومیږي چې دا واجب نه دی او دا مستحب دي دا ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث او تاسو چې دی بیا د سنشي نو قصدن بعد جمعات کې بیا د سکول ګوري ګناه ده او غیر اختیاري چې بیا د شي انساني بعض وخت نو دا خبره نه ده شابه يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه جمعات جوړول غرض امام بخاري رحمت الله علیه اهتمام په بنا د مساجد دی غرض دی چې جمعات په جوړولو کې اهتمام پورا کوشش کوي او ګوره ممانعت د تزخرفاتونه تزخرفات دا چې بې ځایه پیسې په جمعات لګوي او بې ضرورت خرچې پې کوي مولانا صاحب لکه په محراب کې نن سبا دا خلک بې ځایه پیسې لګي په محراب یا په منارو باندې بې ځایه پیسې لګي یا د جومات په دیوالونو په ډولي کولو باندې بې ځایه پیسې لګي دا ممنوع دي بلکې هدایي لیکلي دي هدایي بیا وګوره یو سړی په خپلې پیسې لګي خو بیا خبره ده خو که یو انسان په دې تزخرف باندې د قوم پیسې لګي نو د قیامت پر ورځ دی د هغې د پیسو ضامن دی ولې خلکو د جومات جوړو پیسې راکړه د دې پیسې د خلکو نه جوړ کړي د بنا د مسجد لپاره او لګي په تزخرفاتو په ډولونو یا ورته وایي چې ګوره زه په محراب باندې ډول کوم مال هغې د پیسې راکړم بس ټیک ده قدر یې کړئ نو اوبو کې ډکته پرېوتې ضامن به بیا نه او بیا مې صاف خو دی که دا په محرابونو بې ځایه پیسې لګول او بې ځایه په محرابونو باندې خرچې کول او سبب دا فوات د خشوع د خضوع بیل ګرځي امیتی عنا قرامه کې نبی علیہ السلام وی فإنها الهتنی آنفا فی صلاتی دا تزخرفات ممنوع دي مولانا صاحب شابه دی بلې پیسې په لګې بیا خیر دی یو سړی دی خو هم داسې تزخرفات نه کوو چې هغه د منځ د فساد او د خشوع خضوع ذریعه ګرځي پرې لګیا حضرت عثمان صاحب لګولي دي په خپل هم هغه داسې تزخرفات نه دي کړی هسې خشته کړی دی هغه د خشوع خضوع د تفویض سبب نه دی ګرځېدلی نو که خپلې لګې خیر دی او د قوم پیسې به نه لګې که دې پرې ولګولې د قیامت پر ورځ ځان دی که مناره هم جوړی نو هغه ته ووایي چې منارې له پیسې راکړه
او کدا چې جمعات لرا کوته به مناره جوړ بالکل ګنا ځامن هدايت کړی چا بتایا قال ابو سعيد سچت جمعات د جريد د نخل نو لکه جلوسان دی وامر عمر ببناء المسجد رجل وقال فكن الناس من المطر خلق د باران نه پټو ما وش په باران نه خلق پټو لکه ساتي باران کې واياك ان تحمر حذر نفسك الذين جسور رنگونه ورکه یا تو صف رنگونه ورکه ویدای پیسې پیدا دا غریب ډول نه دا ناروا دي فتفتن الناس خلق په فتنه کې واچي فتنه دوه معنی دي په جمعه حسن تبع نظری او د خشوع خضوبت فوت شي یا تفتن الناس خلق په فتنه کې واچي بل طریقه خشته جمعه ستاره لري جوړي بل بستاره غینه خشته بل بداغه نه خشته جوړي قال انس يتباهون بها یوم عیداش ما جمعه خشته بل باغه نه خشته ما جمعه خشته بل باغه نه خشته جوړي ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ثم لا يعمرونها نبي أبادي إلا قليلا أبادي بإلهية أبادي بإبادة وقال ابن عباس لا تزخرفنها تاسو جماعتون ذات دولي كوي كما زخرفت اليهود والنصارى زجر ورده أغي مقصد بإبادت نه أغي افتخار لپاره جماعتون جوړي استاد مقصد بإبادت ته افتخارونه کوي نن جماعتون اکثر په دې بونه جوړي خشتنه خشته جمعات به جوړ کړي خپل نه خپل جمعات به جوړ کړي بیا د پراندا کې اعتکاف پکې څوک نه منځونه پکې نه کوي هي خراب من الهدى او چې میراب ته ګورې د خپل ځان تماشا پکې کوي شیشې پکې لګې دي شیشې په څه په محراب کې ولې تزخرف کې ولې پر دې پیسې پیدا لګي دې د پاره چې خلک وایي چې خشته جمعات به جوړ کړي زموږ جمعات ډېر خپل دي هم دا ممنوع شو دا مومن مناسب نه لري داسې دا ناجایز دي دا څه په جمعات کې کوشش کوي چې کله د جمعات د قبله ولا دیوالي چې بالکل ساده او محراب ساده جوړوي چې جالب د نظر نه او ستا مفوض د خشوع د حضور نه کوي توسر پسې او دې قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو بن ابراهيم قال حدثنا ابي عمرو بن كيسان قال حدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوړ باللبن لکه چا وختل وسقف وجته كجرستان دی وعمده يعمده خشب يا خشب بالجب لكجر فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر اغسر قبله طرف ته یو سخت زیات قبله طرف ته یو سخت زیات وبناه على بنيانه نور د پیغمبر مبارک په بنا جو په زبارت علیه السلام کې نور اخته قبله یو سخت باللبن باقي جمعات بخل ديو والجريد وأعاد عمده يعمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة أغفل به خلق جلس المسلمانات وبنى جداره بالحجارة المنقوشة أو كان يولرور اتفاق نقشون قام والقصة أو فتشونه فكي ولقونا وجعل عمده من حجارة منقوشة استلم حجارة منقوشين وسقفه بالصاج صاغوان او خاص درګيري کته ولا داغي واچو دا برمان ولا درګيرو برمانه ولا پوخانو او په دغه کې لرګيرو اعلی قیمتي صاغوان نن په دنیا کې قیمتي لرګيري صاج هندوان چې کوم وزیر اعظم مرشي او یادا سه لوی سړی مرشي د صاغوان په لرګو یې سوځي اندرا ګاندی د صاغوان په لرګو سوځولې صاغوان لرګي کوم کې مړیو شي او قیمتي کفن وته واچي او قبر ورل څنګه مرمر دا یو مثال شو نن د حرمینو چې کوم لرګي په حرم مکی کې لګېدلې دي په حرم مدني کې په دروازو کې دا ساګوان دی ساج تکسوري اعلی خشته خوبصورت بویم کوي خوشبو پکې زموږ په وطن کې خلک دا نختر لرګي لګي نختر خپل لرګي دي بویات لرګي دي او عددینم قیمتي دي ساګوا ډېر قیمتي دي ډېر اول ولا او سبا چې کوم دا حجاره منقوشه شو دی ولا د سپین نه راوړي اعلی قیمتي پوخانو یو ستر او پاتیانو یو راوړي هغه ستنې پکې ولګولې او خشته جوړ کړو سبا صحابه اعتراضونه شروع کړل وی د نبی رسول الله زمانه کې جمعات کچاو او د دوه خلیفګانو او تاوکو ناغي دوه جواب وکړ یو په دې خپل فیصله کوم د بیت المال ته
زما خپل فیصله زما دې کې څه نمبر ډېر د حضور پاک په زمانه کې جمعات د خلکو کورونه کچاو او جمعات هم کچاو اوس خلکو کورونه پاخه کړل چې کورونه پاخه او جمعات کچي دا د جمعات د دلیل دی او درې سړي وی د بهر نه چې مسافر راځي او د موږ جمعات ته وګوري چې خاورې د لاس دیږي وی به چې خداسي مسلمانان دي د خپل کورونو قدر وکړي چې د جمعات سره نشته نو ځکه دا کار عثمان سے صرف او صرف خپل فیصله کوله موصول ته خپل فیصله کې او خشته جوړېلو جوړ کا او کم از کم په داسې طریقې جوړ کا چې ستاسو د نظر جلب رانوري او جو ورولې کوي د جمعه د مدینه منورې په ټوله دنیا کې لوی جمعه د مکه دیم نمبر د مدینه او په ټوله دنیا کې خوري جمعه د مدینه منورې ټول یې کنډیشن مکمل او په کې دا چې اعلی ګمبتونه جوړ کړي دي په ریموټ کنټرول باندې داسې دي ځل ګمبتونه دي چې کله سحر شي او داسې نه لس بجې نور دغه شي سحر نه د شپې په ریموټ کنټرول هغه داسې بری او د کاري ریپورټ پاتې لګولي اسې خپل شي اسمان د تخکاري چې کله نور شي نو بیا هغه په ریموټ باندې رو رواني الګ ورته ګوري بس برابر ګمبت شي او چترې پکې ناشنا چترې لګولي هغه کولاو شي نو ټول برکت اسمان پټي چې راغور شي یو مناره ته جوړ شي او داسې صفای ولکه چې ما ناشنا صفای دي ان خطي پټونه ته وېسته دا خادمان لګي او اعلی خالینونه زیاده کولې صفلو زینه پکې اولاد دې پکې غسل خاني دي دوه چتا ضرور چته دي او دوه چتونو کې غسل خاني ته په دوه کې نشته او کار پارکینګ د بلاو غاړو د درې دوه ځای پکې دولس لکه خلک په یو وخت کې مونږ کولې شي سبحان الله او اوس لګیا د نورم کولاوي توصیه روانه ده جانب شمالي ته بلډینګان اوس جوړ کړي او درې کاله مخکې اوس چې حج دلار پرېونه لګیو ماته درې کاله مخکې 15 چته بلډینګان جوړ کړي اوس دراوی بیا وایي جمعه کولاوي او دې طرف ته چې کوم بلډینګانو جانب مقی طرف ته اصلي مکمل ختم روانه کړ مرکزی او ورتوي د بیت الله نه چروزي د جمعه نه چروزي مخامخ غټ بلډینګان جوړ کړل د شارع 60 او د جمعه په میانس کې هغه باندې مسری کړی و دروان کړی دی روانه یې نو خدای ته څونه بغټي جمعه څونه غټي او په مدینه مکه مکرمه کې حرم کې یو نوی جمعه جوړ کړ باب عبد الله مسجد ورته جرول ته ورسو چې د جمعه د دروازې نه تر جروله پورې 1.5 کیلومتر مزل دی 1.5 کیلومتر نام زیات کې اوستا 1.5 کیلومتر جمعه جوړ او سرور چا جوړ قسم دې په دې حد کې پکې ځم د جمعې په منځله پکې دارم او په مپلس بجې ورلو ځای پکې ټول د خلکو نه ډک او لګیا دي نورم جوړي او په حرم کې چې کوم توصیه وسپړل era عظیم الشان توصیه کوي او په ترتیب نه پیږي عرب خزه بډیری او سو بنه پری او زه بډیری او دې لارې به بند کړې په لارو لارو خلک راځي به زرا خلکو لور بالکل په ترتیب او د خلکو په نظم و نسق تجربه نشته نږدې لارې بند وي زره تاوي او حالت ګرمي اور ولي مرات پا الته بل لار بند کړی په بل الته بند کړی په بل یا خدای په کوم مرات مفتو کې در باندې 1 کیلومتر مزل کوي الته بیا راځو شو مخه دی راځي او چې دا څه وی نظام ته ته دا داخله پاره دل تر تاویږي وی نظام نه کوي جمعات 32 پروتي دی دروازې باندې کړي څو پر حالانکه دنه کته ټلیفون کو الکه نیم خالی پروت نه دی دروازه به یو غنټه مخکې بند په نظم نسق بالکل نه کوي نظم نسق تجربه نشته بس یو خبره یو مشر دخلینه خبره ولې د کاني کوي بس مشروي بند کړه بس تاسو ته نه لري ولې بند دی خدای پاک نیم جوات خالی پروت خلک ورته تکلیف ورکړي یا چې دومره لورو باندې خلک راتاوي نږدې لار شته کنه ولې بند دی تکلیف خلکو لور کې به راځي ګرمه کې ظلم کې نو په نظمونه بالکل نه کوي
پس مشه یو اړه وي ورته هغې نه کوي فوجیان به راشي په دغه ورځو کې فوجیان یې خامخا اما دغه وخت کې راشي فوجي به اعلان وکړي چې بس جومات دروازې بندې کړي بس دا ټول خپلې وډر ښکاره کړي چې ما بنده کړه بس ټول په هغې باندې ولاړ نو ناپوهي په نظمونه سخت تجربه بالکل نه لري او ټولې جومات کې بس خدای د حرمینو حفاظت موږ دا خدای نه سوال کوو چې الله یې د حرمینو حفاظت کړي سترګې د خلکو ته کړې دي یو بل سره مدد کول د جومات په جوړولو کې شیخ صاحب زموږ فرمایل مولانا سنجان صاحب شهید رحمت الله علیه هغه د بیت المقدس جومات استاد هغه د بیت المقدس جومات چې دی هغه ډېر لوی جومات دی هغه اوس هغه نیم کې مکمل دیواله والے دی نیم مسلمانانو ته دی او نیم کې يهوديانو خپل به هغه جوړه کړی دا کنيسه جوړه کړی بیا جوړه کړی دا کنيسه موټ نیم په مې یو سر نیم کړی مکمل او ډېر زیات دی هغه ما په خیال 100 جیره بلې شپېته جیره بلې شپېتو جیره به جومات دی شپېتو جیره بلې په دا منځ یو سره بالکل نیم کړی دی نیم کې یهودیانو خپلې باندې او د مسلمانانو هغه نیم کې د هغوی چې څوک خوښې پرېږدي چې څوک نه خوښې او د بل پاس د یهودیانو په اسمبلی کې چې زمونږ په څومره جوماتونه زمونږ د اسرائیلو په حد کې زمونږ 20% پکې مسلمانان دي که نه نو بانک بنوي بانکونه به موږ دلته خپل منځ کې خطي یو دا کافر او مشرک او کافر او قاتل او فلان او هلته د اول خطي پروا نشته یهودیان دلته هندوان خطي په کشمیر کې دنیا مسلمانان شهیدان کړ هغې لپاره پروا نشته او دا کافر او دا کافر خپل ځان کمزوري کول خپل ملک او وطن کمزوري کول موږ دې پسې نه او خپل حیثیت مجروح کول نو شیخ صاحب به وی سلطان صلاح الدین ایوبي دا جوړ کړی او د هغې چې کوم محراب یې جوړ کړی دی نو د کجوري د تنې نه یې جوړ کړی دی ټانکه پکې نشته پیوت ټانکه پکې نشته او شیخ صاحب فرمایل وی په هغې کې چې کوم تایز لګولي په دیوالونو باندې تایلونه چې مخامخ ورته ګورې تا ته به په نظر ته نه راځي خو کله پترس ته وکتل نو په هر ټایر کې د ایوبي تصویر دی د هغې ما په خپله کتلی دی نو حضرت لیکن د یهودیانو قبضه ده او چې کوم مسلمانان دي مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایلي وو مخکې ما د هغې یو دغه کتلی وو وي چې لاړم بیت المقدس ته دا هغه وخت و چې دا د مسلمانانو په قبضه کې د کافرو په قبضه کې نه نو ما یې هوټل کې کمره چې ونیوله او تلم په لاره نو یو سړي راته اواز وکړ یا سیخ سیک ته هغوی سیخ وایي ای سیکا خدای پاکه سړی اواز وکړ بیا یې اواز وکړ ټوکې را پورې کولې بیا خیر کې زه ورغلم چې ما ته ولې سیک وې ستا د سیکانو په شان پټکې سیکان په شان ګیره سیکان په شان ګیره وی خیر ما ورسره بحث شروع کړ پوه یې مې کړ بیا نور دوکانداران دا هغې ملامته مې چې ولې مسلمان ته ته سیک وې صرف په ګیره سیک راته حال لال خاطے مسلمون پہ خفے کی گچے دبائیے لا بھی حل اور من مفت کے تھے جماعت لا وطن سے لا یہود رال القبضے تھے پہ واچو لا ادا کو صرف زمون عرب پہیاشو کے پڑا تری بس کہ خلے پناٹی بربن کی اوزان تا پتلونو نوا چاہی او مارے اس نے بربن دیکھی بدے پسین خطے او سڑی پتا کا سوچونو کہ پا یورپ او پا انگلینڈ تخپلے پیسے ولی گئے ولتخا پر سیلونو ثقافت چې دی وته وای ګلاګانی عرب دی چې دنو خپل او د پاسه په روان دي يهوديان او عیسایان دا ټول وخت یو ډول شي ویډیو دی په خپل عیاشو کې پراته دي ځان له سرو درو تماچې جوړې کی او خزو له سرو درو لټرینونه جوړ کی او ځان له غټ جزونه جوړ کی او پاغې کې وګرځي او پیسې د ملک نو باسي په یورپ کې کیږي دغه خلا یہ برباد کر تباہ کرتا پر پکیربونو ډالر دی پکیربونو ډالر پکیربونو په میلیونو ډالر دی تاسو ټیکنالوژي نشي حاصلول تاسو څوک نن سبا یو ټمبا موږ جوړ کړو هغه ممالک یاد یو میرا علم جوړ کړو
یو ټینک هم جوړ کړه ایس هم نه صرف دغه څه ناست ایس نه ټینک نه میزایل نه ستور نه څه بل څه شی جوړ کړل نه ایټم بم نه څه سیاره نه څه صرف دغه څه پراته دي بس عیاشي ده پیسه ښه ډېره ده او عیاشي نه ډک پاتې لال بیت المقدس خدای دې حرمینو ته وستایي قسم د الله په ذات په حرمینو یېرېږي د حرمین د مسلمان د لاسته ونځي او د مسلمان د لاسته لاړ نشي مونږ به څه کوو که پرېږدي سر خو بیا بانګونه نه ویلې کېږي د سر پورې چرګي بانګوئ سر دې پرېږدي بیا خو بانګ نه ویلې کېږي دا زموږ رأسونه دي او د ښه تېرو پس یو بل ته لاړ بل ته لاړ عراق لاړ د مسلمان شام لاړ د مسلمان یمن دقسې فتنه پکې ده برما کې د مسلمان حالت ته وګوره حالت ځان ځای په ځای په مسلمانانو لوبې کېږي افغانستان ته وګوره دلته وګوره کشمیر ته وګوره فلسطین ته وګوره د کافرانو ملکونه ټول پامن دي او د مسلمانانو ملکونه ټول چې دي نو هغه په نخرو دي یو پاکستان بیچاره یو اټمي قوت دی هغې ته سترګې خړې کړې څه خفه کېږې مه زموږ جمهوري چې کوم لیډران دي دا ټول سوځول غواړي دا جمهوري لیډران دا ټول څوک د هندو او څوک د یهودي او څوک د عیسائی او څوک د روسي ایجنټان دي ملک په یو قسم طریقه تباه کول غواړي او دا واحد ملک د مسلمانانو ذوالقوت ملک دی دا تباه کول غواړي خدای دې نه تباه کړي الله دې حفاظت وکړي والبصيش وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مخيل قال حدثنا خالد بن حسن عن كلمة قال قال لي عمر بن الخطاب عنه بولده علي وقال ابي سعيد عن حديث ابن عباس وي قال لي ابن عباس عكرمه شاگرد وکړ نو ما ته مو خپل دوی ته مو چې علي دی علي ابن عباس بلا چې ابو سعيد الخدري ته فسمع من حديث ته ولا فانطلقنا في عذاب وفي حيث فيباقي يستيق ولا فانو موږ ته چې موږ دغه ابن عباس ولیکلو موږ د سو حدیث وایي فاخذ رداء وقحت بعته اقرا ثم انشا يحدثنا حتى اذا حتى على ذكر بناء بس اغير وكنا نحمل لبنه يخصم لنا وعمار لبنتين اغبا دول خاصه ولده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم قل العمار لنا فجعل ينفذ التراب عنه خورة سندله فجعل ينفذ التراب عنه خورة سندله ويقول ويح عمار افسوس يا عمار لرا تقتله وجن بدل الفئة الباغية يدعو دي ببلي أغيل الجنة ويدعونه إلى النار قال راوي يقول عمار أعوذ بالله من الفتان او عمار تاسو ته ویل چې د صفین په میدان کې د علي صاحب په ډله کې شهید شو د معاویه صاحب د فوج د لاس نه نو د حدیث د ظاهر کې هم دا معلومیږي چې الحق مع علي حق د علي سره او معاویه صاحب په خطا یو خو موږ به وایو چې خطا یې اجتهادي وه حق د علي سره معاویه صاحب په غلطه او خو خطا یې څه وه اجتهادي وه او دا یو خبره به وکړو او معاویه صاحب ته چا وویل که نه وایي تا عمار استاد فوج د لاسه مړ شو او رسول الله مبارک هغه کې ویلو چې وایي عمار تقتله الفئة الباغیة وایي ټیک ته نحنو فئة باغیة لقصاص عثمان ځکه بغا یبغي باغیا طلب ته ویل کېږي بیا ما كنا نبغي بغا یبغي طلب ته وایي او بغیه یبغا بغاوت ته وایي خروج طاعت امام دا یبغي هغه واقع منطلق کو لیکن مولانا صاحب رسو سره سکے او یو ځکه وی ما قتلناه ولكن علي قتله اذ اخرجه الى الحرب بیا هم ویلو چې بیا حمزه صاحب چا وجه رسول الله مبارک ته جنگ لرته او ما د رسو حدیث وګوره يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار په نو دې کې خبرې ضرورت نشته پکې او مناسبت د بابداري د جمعه جوړول او تعاون د یو بل نه غشتېدل صحابه راوړل او هغه په خدمت او په خپل مسل په کار کړی دي بس په مولانا جنازه نماز مو پر ذکر کې سم خیر دی کی خبره
مسجد اکبر میں انگیٹی ہو جائز کی خبر نشتا دس لکھ یو پوری رسان ته ودرېږه بس دس سترې په ځای خپل اوف چوکاوه مخامخ ولمونځ کوه بالکل صحیح دی جهالت مخکې دی نه شي اوف ته یې لمونځ وکړه جهالت و چې سجده کوي بغیر علم نه بغیر علم فرض سر ټیټول په وخت د تقبیل د لاسونو کې اسم نشته په دې ډېر نه ده چې لاس پوچته مخلص ور مولانا سے ځان کوي یو دا دي کنا چې سر ټیټول مقصود بالذات وګرځي دا بیا ګناه ده سر ټیټول څو ګرځي مقصود بالذات دا بیا ګناه ده او که مقصود بالذات تقبیل او سر ټیټول دا غي وسیله وي دې کې څه نشته مطلق سر ټیټه چې تاسو خو راځئ نو سر باندې ټیټه ها تاسو خو راځئ سر نه ټیټه او چې چاري وي سر باندې ټیټه نو مطلق سر ټیټول ګناه کوي سر ټیټول دا وسیله د تقبیل لپاره پروا نشته او که سر ټیټول دی ولا مقصود وګرځول کړو کو سجدا بیا ګناه ده اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجد الذي حديث مسجد مړي بالکل ګناه تقریبا دغه معلومه ځینې ډاکټران په نسخو او میډیکل کلینیک شیشو باندې ډېر ښه په ښایسته انداز د صلیب شکل جوړوي ګناه ده نه دا د صلیب شکل نه جوړوي دا یو کمپنی ده د هغې ادویات انګریزانو کمپنی ده نو په هغه دوکان کې د انګریزانو د کمپنۍ دارو خرڅوي نو دا د هغوی د هغه کمپنۍ اشتهار کې صلیب دی لکه د بعضې کمپنۍ په اشتهار کې مال جوړ کړي که صلیب دی ورته نو هغه صلیب خو خیر نه دي پکار ضرورت نشته د دې خبرو کوئی کمره بیت الخلا کې اوپر ہو یا مسجد کې حکم میں بیت یره ضروره ما تاسو ته بل په کتاب کې تیر شو تاسو ته څلور پنځه ځله وشو ته څلور پنځه ځله تیر شو چې پولی لاندې ته بول بیګ نو موږ په جایز خو شل ځله پرونو دا تاسو چې لاندې جمعات کې بیت الخلاګانې وبره په جمعات کې صحیح دی یو ځل نفار پاس تیر شو د دې سره څه براله برا نه دی راغلی برا والا دا ځان دی نه راغلی هلکه څه وایي اخواران خو ما ته دی مخامخ نیغ نیګور داسې مستيقظین ناست دي داسې مستيقظین او ده نه دي ما ته ښکاري چې ښه ویښ ناست دي خبرې هم نه کوي شور هم نه کوي او شور د لاندې نه دي د لاندې طالبانو نه جماعتونو کې چې د ګیسې تر لګېدلي وي خیر زما والدین د یو بابا ډېر تعظیم کوي او نظرانه هم ورکوي نصیحت باندې نه پوهېږي چې نه پوهېږي نو څه ورته څوک نصیحت ورته وکړه نصیحت ورته وکړه او پوه یې کړه ښه